السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به الله مو خوشحال لره. د رمضان المبارک میاشت شروع ده او بلکې اخره ته رسیدونکې ده. اخري جمعه راتلونکې ده چې نږدې را روانه ده چې دا عام طور د جمعة الوداع په نوم سره مشهوره ده چې جمعة الوداع ورته ویل کېږي چې اوس رمضان المبارک چې دی الوداع کوونکی وتونکی دی. په دې سوشل میډیا باندې یو پوسټ چې دی هغه چلیږي او داسې په واتساپ باندې مختلفو ګروپونو کې یو ګمراه کن خلک چې دی هغوی یو دغه شیر کوي او دا د خلکو ته لیږي یو غلط تاثر ورکوي او هغه غلط عقیده غلط تاثر ورکوي هغه داسې دغه کوي چې د چا نه څومره منځونه قضا شوي نو د رمضان مبارک چې کوم وي اخري جمعه شي نو د مانځه نه پس به تاسو څلور رکعته لمونځ وکړئ په دې طریقې سره به وکړئ او په دې کې چې ستاسو نه څومره منځونه چې دي قضا شوي وي که لکه بعضې پکې وایي چې که د اویاو کالو منځونه درنه قضا شوي نو هم په دغه باندې چې دی هغه به ته معاف شي او وایي که د 900 کالو منځونه ته قضا شوي نو هغه به هم درته په دغه باندې چې دی معاف شي. نو دا یو غلط تاثر دی او په دلیل کې چې دی یو حدیث هم پیش کوي نو دا منګړت حدیث دی. هیڅ حیثیت چې دی په شریعت کې نشته دی. د احادیثو چې کوم کتابونه دي غټ او کوم احادیث دي پکې نو په دغه کې چې دی په شریعت په احادیثو کې دغه چې دی نشته دی. نو دا یو منګړت چې دی حدیث دی پیش کوي د ځان نه جوړ کړی شوی حدیث پیش کوي او دا یو غلط تاثر کوي ځکه چې دا به بس بیا به خلک چې دی په قلار کېږي نه به منځونه کوي کالو سره بس دغه په انتظار به نشي چې د رمضان المبارک را روان دی او په اخري جمعې باندې به دغه څلور رکعته وکړم بس خبره ختموي. نو په دې باندې کار نه کېږي. دا په سوشل میډیا باندې د دې دا یو دغه چې دی چلیږي نو مهرباني وکړئ دا چې دی د دې نه ځان وساتئ. دا یو غلطه عقیده چې دغه خورئ او یو غلط تاثر خلکو له ورکوي په خلکو کې چې دی یو ګمراه کن چې دی هغه حالات پیدا کوي او خلکو کې چې دی یو قسمه ګمراهي چې دی هغه خورئ د دې د وجې نه چې بس سړی به بیا ناسي چې مړه منځونه نه دي خو بس رمضان به راشي دغه مونځ به وکړم خبره به ختمه شي. نو مهرباني وکړئ د دې نه چې دی ځان وساتئ په دې باندې عمل چې دی هغه ونه کوي ځکه چې ځان ګمراه کول دي او ځان چې دی جهنم ته ورغورځول دي. نو د دې نه چې دی ځان وساتئ او بل دا دی چې دغه ټیم نه راتلو نه مخکې دا ویډیو د ډېر زیاته در سره شیر کړئ چې کوم کسان داسې په دغه کې راغلي دي یا دغه حدیث چې کوم شیر شوی دغه لیدلی یا دغه پوسټ لیدلی او دی په دې انتظار دی چې زه مړه بس دغه ټیم را روان دی زه هم پکې دغه مونځ وکړم. نو مهرباني وکړئ د 100 پر د سره دا ویډیو چې دی هغه مخکې شیر کړئ چې څومره کسان هغوی په ذهن کې او سوچ کې دغه ته سوچ تللی چې هغوی دا ویډیو چې دی وګوري او د دې څیز نه چې دی ځان وساتي چې په شریعت کې د دې هېڅ چې دی هغه دلیل نشته دی. نو مهرباني وکړئ د دې څیز نه چې دی ځان وساتئ. الله هم خوشحال لره.